علیکم دوستانو کیرته پس په ټول باندې یو خزه ته عجیب غونته غذاب چې ویډیو وګورئ د مکمل تفصیل نه ځان خبر کړئ او دا ویډیو تر اخره وګورئ. ځکه تاسو به ورته چې صدقه عادت دی بلا ده، صدقه د ډېر بلاګانو مخه هم نیسي، هم څوک پکې ته هیڅ هم نه ورکوي، هغه راټر مناسب نه دی ځکه چې هغه خیر خیرات د الله په نوم باندې غواړي. ډېر دی بدی وته ویل شي نو الله پاک باندې ناراضه شي. ته دردنونکې او خیرانونکې واقعیا چې سعودیا په عربستان کې شوې ده. په عزتمند د دې واقعې نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چې زمونږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زمونږ دا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. یو پکې د یو کور دروازه وټکوله، په دغه کور کې یوه ښځه وه. ښځه راووته نو بوډا غریب ورته وویل د الله دپاره چې د خوراک څه وي ته یې اړوله چې زه ډېر زیات وږی شوی یم. ښځه چې دا خبره واورېده نو ډېره غوسه شوه او فقیر ته یې د بدې خبرې وکړلې. کله چې دغه ښځه کور ته واپس تله نو فقیر ورته بیا ویلې د خدای په نامه باندې راته سره کړه، زما شپږمه پنځمه ورځ ده چې څه خوراک مې نه دی کړی، هر څه وي راته راوړه، زه ډېر سخت وږی یم. خو فقیر دغه ښځه ته ډېرې دواګانې خو هم وکړلې. ښځه په غوسه کې کور ته دننه شوه چې د شپې چې کوم خوراک پاتې و هغه یې ورله په فرج کې پروت و، هغه یې ورته راواغېستلو. ډېرې غوسې نه یې فقیر ته په ځمکه باندې راوغورځولو. ویلې دا واخله او وخوره. دغه خوراک چې په مکمل په خاورو کې وغورځېدو او ټول په خاورو کې خراب شو او د فقیر د خوراک نه هم ووتلو. دې نه بعد بیا ښځې دروازه بنده کړه او فقیر هم بیا ډېر سخت خفه شو. هغه ځینې یې مخه وکړله او روان شو. په دغه شپه باندې ښځې ډېرې خوشحالۍ سره روټۍ وخوړله چې نیمه شپه شوه. د ښځې په خېټه کې درد را پیدا شو. کله دغه ښځه هسپتال ته ورسوله نو پرې معلومه شوه چې د دې په خېټه کې خطرناکه رسولۍ پیدا شوې. ډېر په تیزۍ سره غټېږي او خورېږي. ډاکټران ډېر سخت خیالانو ویلي چې د دې رسولۍ عمر هم دومره نه دی، تازه په خېټه کې را پیدا شوې او دا بیا څنګه دومره زر غټه شوه، دومره خطرناکه شوه. هغه ښځه په خپل عمل باندې پوهېده چې دا ټول کار ما سره دغه د فقیر د وجې نه وشول، ځکه چې ما هغه سره ډېر بد کار کړی و. دغې د وجې نه هغه ښځه ډېره خفه او پریشانه وه. د دې واقعې نه دا عبرت اخیستلی شو چې هېڅکله هم غریب سړي ته خبرې او سپورې ونه وایو، ځکه چې هېڅوک هم د چا درد ته داسې نه ودرېږي چې ډېر سخت مجبوره شي نو د خلکو درد ته ودرېږي او لاس ورته ونیسي. یو قسم د مسئلې نه دا کارونه نه کوي. څوک ونه ټکو، الله پاک به هم نه خفه کېږي او فقیر به هم نه، ډېر په خوشحالۍ سره لاړ شي. ویډیو کتلو هم ډېره زیاته مننه کوم. په اخیستو ویډیوګانو او د نوي معلوماتو دپاره سره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښانې ووهئ. ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.